ما أسماك ما أرقاك ما أغلاك لغتي أنت لي هوية يا لغة العربية يا لغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا کتاب د هدایت النحو کتاب دی، په دې باندې دا مسما دی. د دې دروس ان شاء الله د الله په توفیق سره شروع کوو. خو د هر کتاب د شروعات نه مخکې یو څو خبرو پیژندنه دا ډیر ضروری، او وجه د ضرور کېدلو هغه هم بیان کو ان شاء الله. اولنۍ خبره چې د کتاب د شروع کېدلو نه مخکې هغه ضروری، هغه علم تعریف کول. دویم د هغې موضوع بیانول. دریم د هغې غرض، غایه، فائده، ثمره دا بیانول. او څلورم نمبر کې د دې واضعین بیانول چې دا چا ایجاد کړی دی، څوک د دې واضعین دي. پنځمه خبره د دې علم مرتبه او فضیلت په اقوالو د علماو سره. او شپږمه خبره احوال د زندګۍ د مصنف رحمه الله. ما دا خبره کړې و چې او دا ټول خبرې دا ضروری دي. وجه تعریف د علم دا ځکه ضروری دی، او تعریف د شی کول دا ځکه ضروری چې که تعریف د علم ونشي یا تعریف د شی ونشي، نو بیا طلب د مجهول مطلق راځي. یو شی ته من کل الوجوه معلوم نه، نه د هغې طلب کول دا ممکن نه ده، بلکې دا د ممتنعاتو نه ده. د دې د وجې نه تعریف د شی دا ضروري. موضوع د علم دا ځکه ضروري چې په دې سره تا ته تمیز معلوم شي په مابین د هغه علم کې چې ته پکې شروع کې، او په مابین د هغه علم کې چې ته په هغې کې شروع نه کې. د امتیاز دپاره د موضوع پیژندنه دا ضروري. درېمه خبره هغه غرض پیژندل، غایه، ثمره، فائده، دا ټول الفاظ مترادفه دي. د دې پیژندل ځکه ضروری دي چې که چېرته دا ونه پیژندل شي، نو بیا د انسان سعی چې کومه ده هغه عبث دی. لکه یو انسان دی، هغه تا سره ټوله ورځ کار کوي، او د خپله غرض او فایده نه ده پیژندلی چې زه دا کار د څه دپاره کوم، آیا ما ته په آخره کې پیسې میلاویږي که نه میلاویږي. او د ټوله ورځ ځان ستړی کي، نو که آخره کې د مالک ته راشي او هغه ته هغه نه مطالبه وکړي چې یاره ماله پیسې راکړه، او هغه ورته وایي چې یاره تا خو ماته ویلې نه دي چې زه دا کار د پیسو دپاره کوم، نو انکار وکړي د پیسو ورکولو نه، نو ټوله ورځ دا سعی چې دی عبث لاړه. د دې د وجې نه د اول نه غرض، غایه، ثمره پیژندل دا هم ضروري. دغه رنګې واضعین د علم او مرتبه په اقوالو د علماو سره، دغه رنګې حالات د زندګۍ د مصنف رحم الله دا پیژندل ځکه ضروری چې په دې سره موږ ته د علم مقام معلوم شي، او د علم سره زموږ مینه او محبت پیدا شي. وجه دا ده چې کله د دې ایجاد کوونکی ډېر قیمتي سړی، نو دا خبرې او دا علم هم ډېر قیمتي. کلام الملوک ملوک کلام الناس، د بادشاهانو خلکو خبرې دا د عامو انسانانو د خبرو بادشاهانې وي. د قیمتي سړي خبره دا قیمتي. او دغه رنګې بیا د دې مرتبه پیژندل په اقوالو د علماو سره. هغې کې غرض دغه چې د دې فن
او د دې علم موږ ته مرتبه معلومه شي که ډېر قیمتي نو زموږ ورسره ډېره مینه او محبت پیدا شي او قانون دا دی کله چې ته یو شی پس د مینې او محبت نه حاصلې پس د شوق نه حاصلې نو هغه د انسان په ذهن کې ډېر ښه طریقې سره کینی دغه رنګ اخرنۍ خبره د دې مصنف حالت د لپاره چې زمونږ د خاص کتاب سره مینه او محبت پیدا شي چې په دې فن کې دا کتاب لیکل شوی دی ځکه مصنف قیمتي سړی دی او مخکې ما خبره وکړه چې قیمتي خلکو خبرې قیمتي وي نو اولنۍ خبرې ته راځو تعریف د علم نحوي دا چې د مصنف رحمه الله په خپله په مقدمه کې ذکر کړی دی هلته به بیان شي انشاءالله دغه رنګې موضوع هم هلته بیانه کړې ده غرض هم هلته بیان کړی دی نو دا درې خبرې انشاءالله دا موږ راتلونکي درسونو ته پرېږدو دا په مقدمه کې بیان شي څلورمه خبره چې د دې علم النحو واضحین څوک دي نو په دې کې مختلف اقوال دي مشهور اقوال پکې دا دي چې د دې واضح چې دی اولنې هغه عمر ابن الخطاب الفاروق رضی الله عنه او قصه داسې واقعه د سره داسې شوی و چې یو اعرابي راغی او د یو قاری نه د قرآن تلاوت وغوښته چې یاره ماته د قرآن تلاوت وکړه خو دا قاری چې د عجمي قاری و نو د تلاوت شروع کړو نو دې آیت ته راورسېده چې ان الله بریء من المشرکین ورسوله په ځای باندې ورسوله ویله په لام باندې کسره ویله نو عربي خو پوهېده په عربۍ باندې نو هغه ویله چې کله الله تعالی د خپل پیغمبر نه بېزاري اختیاروي نو زه چې دی زه هم د داسې پیغمبر نه بېزاره یم او زه هم په ده باندې ایمان نه راوړم نو دی وی روان شو نو عمر رضی دا کس واپس راوغوښته چې راشه لکه داسې نه ده د آیات داسې دی چې ان الله بریء من المشرکین ورسوله دی چې الله ورسوله دی چې الله او د هغه رسول دا د مشرکانو نه بیزاره دی نو دواړه منصوب وایه نو بیا عربي ذهن جوړ شي د دې نه بعد عمر ذهن سره سوچ او فکر پیدا شي چې داسې قواعد پکار دي چې په هغې سره د دې عربۍ حفاظت وشي نو دوی ابو الاسود الدویلی رحمه الله ته حکم وکړو چې ته قواعد ولیکه د دې عربۍ د ژبې مطابق دویم قول په دې کې دا دی چې نه د دې اول واضح چې دی هغه علي رضی الله عنه دی او دا هغه دوه واقعې دي یو واقعه داسې ده چې ابو الاسود رحمه الله فرمایي زه یو وخت کې لاړم نو علي رضی الله عنه په سوچ او فکر کې ناست و ما ورته چې یا امیر المؤمنین ولې ته داسې بې سوره ناست او په سوچ او فکر کې ناست څه وجه ده نو هغه راته دا خبره وکړه چې یاره عجم چې دی د دې اختلاط د عربانو سره سیوا شوی دی او د دې د وجې نه عربۍ ژبې ته خطره ډیره ده نو زه غواړم چې داسې قواعد ولیکم چې په هغې سره د عربۍ د ژبې حفاظت وشي نو ما ورته ویل چې صحیح ده بیا وی هغه څه قواعد لیکلي دا قواعد چې بسم الله الرحمن الرحیم الکلام کله ثلاثه چې کلام ټول درې دي اسم وفعل وحرف او تعریفونه لیکلي چې فالاسم ما انبأ عن المسمى اسم هغه ته ویل کېږي چې د خپل مسمى او د معنا او د مصداق نه خبر ورکړي هغې دلالت وکړي والفعل ما انبأ عن الفاعل فعل هغه ته ویل کېږي چې د خپل فاعل وضاحت وکړي او والحرف ما انبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل حرف هغه ته ویل کېږي چې د داسې معنا نه د خبر ورکړي چې نه اسمي او نه فعلي نو ماله دا قواعد راکړه چې ته دا واخله او ته د دې سره نور ملګری کا نو زه لاړم او ما حروف مشبه بالفعل د دې مسوده غونته کې تیار کړه او هغه مې راوړله
نو په هغې کې معنا لکن حرف هیر شوی علي رضی الله عنه هغه وکته ما ته ویل چې هلکه په دې کې لکن حرف دا پکې داخل کړه بیا مې پکې هغه داخل کړه نو داسې ورو ورو قواعد ما منضبط کړه نو آخره کې یو څو پاڼې چې دی دا برابر شو ما علي رضی الله عنه ته راوړه چې هغې به وکتو نو هغې راته صفت یې وکړو چې ډېره ښایسته نحوه تا ولیکله دا دویم قول شو درېیمو همدغه علي رضی الله عنه دی خو د ده سره بله واقعه شوې وه چې د ده وړاندې تلاوت وشو لا یأکله الا الخاطئون په ځای باندې الا الخاطئین وویله نو بیا دغه ټایم کې علي رضی الله عنه سره سوچ او فکر پیدا شو بیا ابو الاسود ته حکم وکړو او هغه څه قواعد منضبط کړو نو دې نه وروستو دا نحوه شروع شوه بل قول پکې چا دنګ کړی دی چې نه د ابو الاسود دؤیلي دا اولنی موجد د دې فن دی هغه څنګه وی د ده لور یو ځلې ناسته وه او دا یې ویله چې ما احسن السماء معنی دا روزي چې د اسمان څه شي ښایسته کړی دی نو د ابو الاسود رحمه الله ته په جواب کې ویله چې النجوم ستورو دا اسمان ښایسته کړی دی نو لوري واپس ورته ویل چې زما خو دا مطلب نو بابا زما مطلب خو دا و چې ما د اسمان د حسن نه تعجب کو چې څومره ډېر ښایسته دی دا اسمان نو ما ته ویل چې د السماء مفتوح په ځای باندې مضموم وایه ما احسن السماء وایه نو ستا به معنا صحیح راوځي دې نه بس وی د سره سوچ او فکر پیدا شي او دا نحوه ایجاد کړه چا پکې دا قول هم کړی چې عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج د واعظ دی دا واضح دی خو الغرض دا مختلف اقوال دي مشهور قول پکې دا دی چې د دې اول موجود او اول واضح علي رضی الله عنه دی دا درېمه خبره څلورمه خبره د دې علم فضیلت په اقوالو د علماو سره نو مختلف اقوال راغلي دي یو قول پکې دا دی مشهور په مفید طالبین کې راغلی دی چې النحو فی الکلام کالملح فی الطعام نحو په کلام کې داسې حیثیت لري لکه مالګه په خوراک کې چې څنګه حیثیت لري خو دلته د سړي ذهن ته یو سوال راځي چې دا تشبیه د مالګې سره ورکول دا صحیح نه دي وجه دا ده نحو چې په کلام کې څومره ډیره استعمالیږي هغومره کلام ورسره ښایسته کیږي او خبرې ورسره ډیرې مزیداري کیږي او مالګه چې څومره سیوا کوي نو هغومره هغه ترکارۍ نه خوند ختمیږي او الټه هغه ترخه کیږي غونته کی نو د دې د تشبیه د مالګې سره دا صحیح نه ده د هغې جواب دا دی چې نه تشبیه صحیح ده د دې مطلب دا دی لکه ته په عامو خبرو کې صرف د نحوي خبرې کې یو مجلس کې ته ناست او ټولې خبرې د نحوي کې نو دا بیا لږ بده غونته کې معلومیږي چې بله خبره ته نه کې او ټولې د نحوي د سر نه قواعد دې شروع کړي او تر اخره پورې لګیای نو دا لږ بیا دا کلام او دا خبرې چې دی لږ عیبجنې کوي نو همدغه رنګې مالګه ده چې دا کله سیوا شي په ترکارۍ کې نو دا ترکاري ورسره نقصاني کیږي دویم قول النحو فی العلوم کالضوء للنجوم نحو په علم کې او په علومو کې داسې حیثیت لري لکه په شان د رڼا د پاره د ستورو د پاره رڼا د څومره قیمتي شی دی او هغه پخکاری د عام عالم ته پخکاری نو همدغه رنګې نحوه په دې علومو کې داسې ځان ځانګړی فضیلت لري او ځان په دې علومو کې داسې ښایي دریم قول پکې دا دی چې النحو فی الکلام کالضوء فی الظلام نحوه په کلام کې داسې حیثیت لري کالضوء فی الظلام لکه رڼا په تیارو کې څنګه حیثیت لري تکه تیاره د ته پکې څه نه ویني او په دې کې تا سره رڼا راغله بیټري د سره شته دی یا بل لیټ غونته کې سره شته نو په دې سره تا ته دا تیاري ختمیږي همدغه رنګې علومو کې چې تا ته تیاري ختمیږي او تا سره مدد کیږي نو په دا به په نحو سره کیږي څلورم قول الصرف ام العلوم
والنحو ابوها. صرف چې دی دا د علومو مور ده او نحو چې ده دا پلار دی. لکه څنګه چې پلار حیثیت لري ډیر قیمتي او مورم قیمتي حیثیت لري، همدغه رنګ صرف او نحو ځان نه ځانګړي قیمتونه لري. شپږمه خبره هغه د مصنف د زندګۍ حالات. نو د مصنف اسم کنیه ابو حیان دی او د خپل نوم چې دی محمد دی، د پلار نومي علي دی، د نیکو نومي یوسف دی. نو حاصل د دې به دا شي چې ابو حیان محمد ابن یوسف ابن علي ابن یوسف ابن حیان الغرناطي الاندلسي. د غرناطي علاقې کې د پیدا شوی، په هغې ښار کې د پیدا شوی. ابتدایي عمر کې د ډیر ذهینو، په وړوکوالي کې د حفظ د قرآن، تجوید او د حدیثو د علم قرائت د ډیر په اعلی پیمانه سره د حاصل کړه او ډیر مهارت ول الله ورکړي. صلاح الدین صفوي د هم عصر عالم دی. دی وی چې کان امیر المؤمنین فی النحو، چې دا په نحو کې د ټولو علماو امیرو، د ټولو مؤمنانو امیر حسابېده. دومره تکړه عالم. د پیدایش په 654 هجری کې شوی دی چې مطابق د 1256 عیسوي راځي. د دې سړي چې بیا د علم د حاصلولو لپاره ډیر سفرونه کړي دي، لکه سفرونه مصر ته کړي دي، عراق ته کړي دي، شام ته، حجاز ته. نو دې مختلفو علاقو ته د علم د حصول لپاره هجرتونه کړي دي. د اساتذه او استادان یو چې د ابو محمد عبدالحق صاحب دی، دویم ابو جعفر ابن زبیر، د غرنګ ابو الحسن، ابو جعفر ابن زبیر، ابو جعفر لیلا او ابن صائغ. دا مختلف علما د استادان پاتې شوي دي. شاګردان چې دي په دې کې ډیر قیمتي شاګردان دو چې مشهور پکې یو ابن عقیل دی او د غرنګ ابن هشام دی. د دې نه علاوه د ډیر شاګردانو او تصنیفات د تقریبا 65 کتابونه لیکلي دي په عربی ژبه کې او فارسی ژبه کې. مشهور کتابونه په تفسیر کې لیکلي البحر المحیط، دا په تفسیر د قرآن کې لیکلی دی. د غرنګي شرح تسهیل لیکلی دی او منهج السالک دا شرح د الفیه لیکلی ده. او د غرنګي مشهور کتاب چې دا کم زمونږ په درسونو کې به شاملي هغه هدایت النحو، دا کتاب لیکلی دی. د بیا وفات شوی دی په 745 هجری کې چې مطابق د 1344 عیسوي راځي. نو په دې ځای باندې بنننی دا درس بس کو. وبالله تعالی التوفیق والله اعلم. دعوت اهل حدیث ٹی وی کی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.